أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين آياتان دلی هاغی کسانو لرا قیل لهم چی اویل شدویتا کفو ایدیکم بن کئی تاسو لاسون اخپل من شیطاسو و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة قائموی تاسو منزل لرا او ورکوی تاسو زکاة لرا فلما كتب عليهم القتال پس هر کله چې پرس کړل شو په دوی باندې جنگ جهاد اذا فريق منهم نو په دغه وخت کې یو ډله د دوینا يخشون الناس يريدل د خلقنا كخشية الله پشان د یریدلو د الله نا یعنی سرنګ یره چې د الله نه پکار ده دغه رنګ یره دوی د انسانانو د دغه کافرانو نه کوله او اشد خشیه یا دوی ډیر زیاتو په دې یره کې وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال او ویل دوی ربنا اے زمونږ ربا لما كتبت علينا ولد پرسکو په مونږ باندې القتال جنگ لرا لولا اخرتنا الى اجل قریب او ولد ورستنکو زمونږنا هغه نیټې نږدې تا قلت ورت اے نبی علیہ السلام متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا ډیر لګدا نفع د دنیا ډیر لګدا والآخرة خیر لمن اتقى او اخرت ډیر غوړه د هغه چا د پاره چې ويرید الله نا ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنک ولیگی پتاسو فتیلا معمولی شانتی هم دا هغا تار د کجوری د هډو کی استعمالی گی دا لفظ د معمولی او د حقیر سیز د پارا ولا تظلمون ظلم بنشی کولے کے دے پتاسو باندے فتیلا معمولی شانتی هم اینما تکونو پکم زی کی جئی تاسو یدرککم الموتو نلاندی بکی تاسو لرا وبمومی تاسو لرا مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چیئی تاسو پا اغی قلاغانو مضبوطو کے پا اغی محکم عمارتنو کے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ او کلچ ورسیگی دویتا حسنتن سخوشالی سخ حالت یقولو نوائی دوی هذه من عند اللہ دا دید جانب دا اللہ نا دا خوشالی را ورسید دا جانب دا اللہ نا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرد ورسیگی دوی تس تکلیف سبت حالت یقولون وی دوی هذه من عندک دا دیستا دا وجنا بدپالی نصیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلت ورت اوائے اے نبی علیہ السلام کل من عند اللہ طول حرس دید جانب دا اللہ نا طول پیسلی دا اللہ دا طرف نرازی فما لهؤلاء القوم پس شوی دی قوم لرا لا یکادون یفقهون حدیثا چی ندی نزدی دوی چی پوہشی حدیثا پخبرا ما اصابک من حسنت هاغس چی درورسیگی تا من حسنت دس نعمتنا دس خوشالینا فمن اللہ داوید جانب دا اللہ نا احسان وما اصابک من سیئت او هاغس چی درورسیگی تا دس
تکلیف نا دس مصیبت نا د بدحالی نا فمن نفسک دا وستا د طرفنا ستا د گناهونو د غلطو د وجې نوي وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا او منگ لے گلے تو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دپار د خلق رسولا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ تعالی پا اعتبار د گواہی سرا د رسالت ستا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچ تابداری وکړه د رسول د الله نو د تابداری وکړه د الله ومن تولا او چاچ مخواړولو د طاعت د رسولنا فما ارسلناک علیہم حفیظا نو پس مونږ نه لېږلې ته اے نبی علیہ السلام په دوی باندې نگران ذموار ویقولون او ایدوی طاعت کار زمونگ تابداری دا فرمان برداری دا فاذا برزو من عندکا پس هر کلچ دوی راوزی ستانا ستا د مجلسنا بیت طائفت منهم نو د شپې مشورې کوي یو ډله د دوینا غیر الذی تقول بغیر د هاغنا چې ویلو د ډلې تا تا یا بغیر د هاغنا چې تا ورته ویلو ستا د خبرې نه بیا خلاف مشورې او صلاحګانې کوي والله یکتب ما یبیتون الله تعالی لیکي هاغه څه چې دوی مشورې کوي د شپې فاعرض عنهم پس مخ واړوه د دوی نه اے نبی علیہ السلام وتوکل علی الله او بروسه وکړه په الله توکل کوه په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز نگران افلا يتدبرون القرآن آیا دوی ولی سوچ نکوی پا قرآن پاک کے ولو کان من عند غیر اللہ کچرت بالفرض ویدا قرآن پاک دا جانب دا غیر اللہ نا لوجدو فیه اختلافا کثیرا نخام خواب مندلیو دوی پا دی کتاب کے پا دی قرآن کے اغا اختلافات دیر وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ او هر کله چې راشي دوی ته خبر د امن د خوشحالی او الخوف یا د یری اذاعوا به نو دوی خوروي هغې لرا مشهوروي هغې لرا ولو ردوه الى الرسول کچرت دوی دا وړې وې رسول د الله تا واپس کړې وې نبی علیہ السلام تا و الى اولي الامر منهم او یې واپس کړې وې هغه خاوندانو د رایې تا منهم د دوینا لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خامخا بمعلوم کړو دی خبر لرهاغي کسانو یستنبطونه چې هغي راوستلې شي دغه خبر لرا تحقیق کولې شي دغه خبر دغه راز منهم د دوینا ولولا فضل الله علیکم او کچرت نوې فضل الله تعالی پتا سبحانه ورحمته او رحمت د الله لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو خامخا تابعداري کړي و تاسو د شیطان مگر لګو نا فقاتل فی سبیل الله پس جنگ کوت پلار د الله کی لا تکلف الا نفسک تزموار نی مگر د خپل ځان وحرض المؤمنین او تیزوا دی مومنانو لرپ جہاد باندے ترغیب ورکو دویتا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا قریب دا چه اللہ تعالی منع کی
بنکڑی بأس الذین قوت دہاغ کسانو کفرو چی کفر کڑے واللہ اشد بأسا او دے اللہ تعالی سخت پا اعتبار دا جنگ سرا یا پا اعتبار دا قوت سرا و اشد تنکیلا او دے اللہ تعالی سخت پا اعتبار دا حقی سزا ورکولو سرا من یشفع شفاعتا حسنتا چاچ وکو سفارش خیستا خل نیک یکن له نصیب منها نوی برد پارا برخا دغنا دغ نیکی کی برد هم حسابی ومن یشفع شفاعتا سیئتا او چاچ وکو سفارش د گناہ د بدئی یکن له کفل منها نوی بدد دبارا برخا دغی بدئینا دغی بوج نبددهم حسوی وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندے قدرت مندن کے یا مقیتاً سزا ورکون کے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ او ہر کلا چھ دعا سلام پیش شیطا ستا پس دعا سلام پیش کے دل اسرا فحیو بأحسن منها نبستاسهم دعا سلام لے گئی خیستد دغنا او ردوها یا واپس کوئی حقی لرا یعنی داغی دعا سلام پشان دعا سلام حقا لے گئی جواب ورکوئی ان اللہ علی کل شیء حسیبا بے شک دے اللہ تعالی دا ہر یو سیز حساب کون کے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لائق دا عبادت دق یو اللہ دے لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا ہوا بغیر دغی اللہ نا لیجمعنکم خام خابرا جمع کی دغ اللہ تاسو لرا الى یوم القیامہ ورزد قیامتا لا ریب فیہ چہس شک نشت دے پہغی کی ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوک دے زیاد رشتنے دا اللہ نا پخبرو کی یعنی ہی سوک نشت دے دا خدای نا رشتنے